د دې ډکی یونین کونسل هر یو سامنے چې مشرانو ټول ما پیژندل هغوی ټولو زما عزت کړی زمانه مخکې د حیات محمد خان شیرپا شهید په دې کلي کې چې زه لا نوجوانو نه دلته به راتلم حیات محمد خان شیرپا سره دلته زمونږ حجره وه په هغې کې به وخت مونږ تېراو دا زمونږ دپاره شیرپا و په ډکي کې څه فرق نه ښکاري مونږ ته دا زمونږ خپل کلی دی او انشاءالله تعالی همدغه شانتې به دا چې کوم تاسو زمونږ عزت وکړو دا عزت تاسو مونږ له راکړو انشاءالله تعالی تر مرګه پورې به زه هم ستاسو د دې خلکو د دې غریبانانو د دې مشرانو د دې نوجوانانو همدغه شانتې به عزت کوم او ستاسو خدمت به کوم د دې علاقې چې کوم مسلې وې یحیی جان مومن صاحب تاسو ته ستاسو په وساطت سره مخکې کېښودې مونږ ته چې کوم کارونه شوي دي 45 سکولونه دغسې سړکونه دغسې ګیس دغسې د بجلي کارونه دا د اوبو ټینکۍ دا څومره چې دي دا زمونږ په وخت کې ستاسو په حمایت سره او ستاسو په هغې سره زه کو هغه کورسۍ ته هم رسېدلم نو ستاسو په حمایت باندې رسېدلم او تاسو را سره ولاړ وی نو مونږ دغه منصب ته رسېدلي او تاسو مونږ له عزت راکړی دی او انشاءالله تعالی چې دا کم کلي د ګیس نه پاتې دي کو ستاسو خیال وي نو دې نه مخکې یو څو کاله مخکې مونږ جلسه کړې وه دا ګیس چې کوم افتتاح دلته کېده یوسف خان کلي کې په هغې کې څه کلي هغه وخت کې پاتې شو ځکه چې حکومت ختم شو او دا غلط فهمي هغه شوه چې مونږ شاید یو کلي ته خدا نه خواسته مونږ ګیس نه ورکو دا ښه ده چې دا هماغه منصوبه ده هماغه جاب نمبر دی چې هغه وخت کې نیم پاتې شوی و هغې باندې دا دی مونږ د هغې دپاره کوشش وکړو هغه هم واپس را جمدی کړو دا خو رکو پسې ګرځېدلو او را جمدی کړو هغې باندې دا د کار شروع شو انشاءالله تعالی دې نه علاوه چې دا کم کلي پاتې دي چې کومو کلیو نشاندهي وشوه انشاءالله تعالی چې څنګه چاته ګیس میلاو شوی دی هغه هم زموږ رور دی او چې چاته نه دی میلاو شوی هم زموږ رور دی خو هغه ته به دا رورولي هغه ځای پورې وررسوو چې هغه هم د دې هغې ګیس نه فایده اوچته کړي انشاءالله تعالی دا تاسو تسلي ساتئ زموږ په ذهن کې دا بل څه خبره نشته همدا خبره ده چې مونږ به څه طریقې سره د دې قوم او د دې وطن او د دې غریبانانو خدمت وکړو همدا خدمت په انشاءالله تعالی همدغه شانتې زمونږ جاري او ساري ساتو په هر موقع باندې به انشاءالله تعالی د دې ډکي او د دې یونین کونسل هر یو سړي ته به مونږ ځان رسو کو الیکشن نی او کو الیکشن نی کو ممبري او کو ممبري نی کو وزارت او کو وزارت نی زمونږ او ستاسو دا رشته به همدغسې قایم وي او انشاءالله تعالی تاسو سره به هماغه شانتې مونږ کینو او خدمت به کوو ستاسو رونو دا دلته چې مونږ څه کوو دا تاسو لیدلی دي د مشرانو لیدلی دي چې څه کارونه شوي دي سیاست خلک هم دې دپاره کوي چې د عوامو خدمت وکړي چې د عوامو څه مشکلات وي هغه مشکلات لرې کړي د دې موازنه پکار ده هغې دې نه مخکې نور هم سیاسي پارټو دلته حکومتونه راغلي دي د هغوی ممبران راغلي دي د هغوی حکومتونه راغلي دي تاسو موازنه کولی شئ چې هغوی څومره سکولونه جوړ کړي دي هغوی نور څه ترقیاتي کارونه کړي دي او زمونږ د لږ وخت کې چې مونږ د قوم دپاره څه کړي دي د هغې موازنه پکار ده نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې چا څومره کار کړی دی او مونږ هم دا تاسو ته وایو الیکشن ځي او راځي خو چې تاسو خپل ووټ
په صحیح سمت کې صحیح معنو کې استعمال کړئ هغه خلکو له ووټ ورکړئ چې څوک ستاسو خدمت کولی شي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک تاسو ته حاضر وي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک ستاسو په منشا باندې پیږي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک ستاسو خمخادي کولی شي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک تاسو سره په لاره ودرېږي هغه خلکو له ورکړئ چې څوک ستاسو په شا ولاړ وي کو ستاسو څه تکلیف وي تکلیف کې تاسو سره ولاړ وي نورونو دا تیر الیکشن هم تاسو ولیده مونږ خو په دې لحاظ سره ولیده چې داسې ډېر ممبرانو په الیکشن کې ولاړو د شپې ودو سار چاره پاسو چې راشه تا الیکشن ګټلی دی نو د دې الیکشن دا چې کوم څه الیکشن شوی و د دې خلاف مونږه دا 15 کاله همدا جدوجهد وکړو چې مونږ په دې ملک باندې مونږ په دې خوره باندې او خاص کر د پښتنو په خوره باندې مونږه داسې د دانلې الیکشن نه غواړو داسې الیکشن نه غواړو چې ته په خپله مرګ څوک راولې او دلته کښېنه چې دا ستاسو ممبر شو مونږ هغه ممبر غواړو هغه ممبر په مونږ تسلیمو چې هغه تاسو په منشا باندې او تاسو وله ووټ ورکړي نه هغه سړی به ستاسو خدمت کولی شي د هغې لپاره به تاسو باندې لویه ذمهواري ده کو تاسو ذمهواري خپله پوره کړه او صحیح پارټۍ له او صحیح هغې له ممبر له ووټ ورکړه نو انشاءالله تعالی ستاسو خدمت به کېږي او کو بیا هم هغه شانته صورتحال و نو بیا د دې علاقې هغه پرسان حال بنی دی ملک پرسان حال بنی مونږ د ملک دې وخت کې دا ملک بس کولو خبرې دي دا د یو شخصیت هغه نه دی چې یاره فلانې هغه دا خبره وکړه چې چا غلطې وعدې کړې دي چې چا د قوم سره دوکه کړې ده چې چا ویلي چې زه به دا کومه چې چا ویلي چې زه فلاني سره جګړه کومه امریکې سره جګړه کومه فلاني سره جګړه کومه هغه ټوله ډکه وسله وه هغه پته ولګېده کو داسې خلک بیا راغلل نو دې ملک ته ډېر خطرناک صورتحال دی بیا دا ملک په دغه صورتحال کې نه بچ کېږي مونږ به دا ملک بچ کوو دا ووټ چې دی دې ډله دا ووټ چې دی دا د ملک بچ کولو دپاره دی دا ووټ چې دی دا به د ملک دپاره ورکوی دا ووټ چې دی د دې ملک د ترقۍ دپاره به دا ووټ ورکوی دا ووټ چې دی د ملک د دفاع دپاره به دا ووټ ورکوی ځکه چې تاسو ولیدله چې په 9 تاریخ باندې په 9 مئی باندې په 10 مئی باندې چې دا کم صورتحال په دې ملک کې پیدا شوی و جلاو گراو دا فوجي تنصیبات باندې حمله او هغې په وجه ډېر نقصانات ورسېد دا هغې سره په هغوی باندې اثر په دغه لحاظ سره پرې نه وته دا اثر په ملک باندې پرېوته دامره خو چېرته زمونږ دشمن دې ملک سره نه وکړي چې په دغه دوه ورځو کې دا څه وشو او اوس د هغې ورځ تر ورځه نوې شواهد نوې خلک راځي او وایي چې او د دې دا یو پوره منصوبه بندي وه دا منصوبه بندي د چا د اقتدار لپاره نه وه دا منصوبه بندي د دې قوم چې دی دا کوکله کول دا خالی کول دا ملک ته نقصان رسولو لپاره دا منصوبه بندي وه او داسې منصوبه بندي مونږ په هیڅ صورت کې برداشت کولی نه شو دا منصوبه بندي چې وه د دې سره ملک ته نقصان ورسېد زمونږ معیشت ته نقصان ورسېد زمونږ سیاست ته نقصان ورسېد زمونږ د ملک دفاع ته نقصان ورسېد او دا سلسله کو مونږ په دې کې وندرېدو د قوم سره د ملک سره د ملک د دفاعي سامره عسکري قیادت دی هغې سره نو دا ملک په هغه شانتې
په خپل خپو باندې نشي ودرېدی. رونو زه ستاسو د مشکلاتو نه واقف یم، خاص کر د مهنګۍ چې کوم صورتحال دی او کم طریقې سره دا ملک ورځ تر ورځه د غریبانانو باندې بوج راځي، خو هغه د بجلۍ په د بیلونو په شکل کې دی، خو هغه د چینو په شکل کې دی، خو هغه د غوړو په شکل کې دی، خو هغه د پټرولو په شکل کې دی، خو هغه د ګیس قیمتونو په شکل کې دی. د دې ټول زور دې غریبانانو ته راځي. ډالر کو ګران شي نو د هغې زور هم غریبانانو ته راځي. دا ټول هغه چې دی د دې لپاره یو لویه منصوبه بندي پکار ده. کو چا دې کې کوتاهي کړي نو پکار دا دی چې هغه خلکو ته یو عبرتناک شکل هغه ورکړي، سزا ملاوېدل پکار دي. دا د دې غریبانانو د رزق د غریبانانو 2 وخته روټۍ د هغوی نه هغه کول اخیستل، د غریبانانو جامې راشلول، دا هېڅ صورت کې هم قابل قبول نه دی. د دې لپاره کو مونږ د مخکې د پی ډي ایم په شکل کې و، کو بیا دلته په مرکز کې حکومت نو هم مونږ د خلکو آواز هغه کړی دی، خلکو دپاره آواز اوچت کړی دی او د دې مهنګۍ خلاف هغه وخت کې مو اوس هم یو انشاءالله تعالی هغې پورې به په ارام نه کینو چې دې قوم ته څه نه څه سهولت میلاو شي. نن ملک کې بیا یو فضا جوړېږي د الیکشن. ما خو بل ورځ هم یو تقریر کې ویلی چې اوس لږ فضا جوړه شوه، تاریخ اعلان وشو. اوس پکار دا دی چې هر یو سیاسي پارټي په دې کې بیا د بې یقینۍ صورتحال پیدا نه کړي. کو څوک دا وایي چې معیشت مخکې او بیا الیکشن، کو څوک وایي اعتصاب مخکې او بیا الیکشن. دا غلط هغه دي. دې وخت کې د قوم کم فیصله چې هغه موږ ته قابل قبول ده او هغه فیصله به ټولو ته قابل قبول وي. قوم چې وایي زما په خیال پوره قوم وایي چې الیکشن پکار دی، همدغسې ده، همدغسې ده، الیکشن پکار دی، الیکشن پکار دی. مونږ په دې کې په دې نه مونږ ته څه خوف نشته چې یاره فلانې پارټۍ به راشي او فلاني پارټي به راشي. هر یو پارټۍ ته موقع ملاوېدل پکار دی. په دې کې دویمه خبره نشته. بیا به هغه الیکشن صحیح معنو کې الیکشن وي، خو دې دپاره یو فضا جوړول پکار دي. خصوصا چې دا الیکشن اعلان شوی دی دلته په دې صوبه کې چې دا کم دا امن و امان دا صورتحال دی، دا دهشتګردۍ دا صورتحال جوړ شوی دی. مونږ غواړو چې دا الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت او مرکزي حکومت په دې باندې توجه ورکړي او دلته دی امن قائم کړي. چې امن قائم شي نو یو کینډیډیټ چې دی هغه به خپل ووټرانو ته رسېدی شي، پوره امن طریقې سره به رسېدی شي. او که دا حالات نو بیا به تیر الیکشن کې هم دغسې وو. مونږ نه غواړو چې دلته د حالات خراب شي. مونږ امن غواړو. مونږ هر یو د خطې کې چې څومره ملکونه دي هغوی سره امن غواړو. مونږ کو افغانستان زمونږ برادر ملک دی، نه هلته مونږ امن غواړو. مونږ نه غواړو چې فضا دې خرابه شي په یو صورت کې یا په بل صورت کې. خو چې دا غځای څه فیصلې کېږي نو پکار دا دی چې د دې د پښتنو چې کوم مشران دي هغوی سره صلاح مشوره پکې پکار ده. په هر یو شي کې چې صلاح مشوره وشي نو صحیح معنو کې به دا د دې حل روزي. مخکې مشرانو سره صلاح نه ده شوې، کو صلاح شوې وې د دې ټول مسئلې به یو حل روته و، یو صحیح حل به روته و. او
دا علاقه به دا امن یو ګواره وه دا خوره کې به دې خوره کې به امن و په دې وجه مونږ غواړو امن دپاره تګ و داو کوو د هغې دپاره چې هر څه ضرورت یې مونږ هغې دپاره تلو ته تیار یو مونږ مخکې خو دلته حالات خراب و دماکې شوي وې مونږ د هغې مقابله کړې ده زمونږ ملګرو زمونږ د پارټۍ ملګرو مقابله کړې ده هغوی په دې کې ډېر زمونږ ملګري شهیدان شوي دي هغوی یو لویه کارنامه دلته ورکړې ده خپل وینې توی کړی دې ملک دپاره هغې وینې چې دی د هغې سره مونږ هغه نشو غداري په صورت کې نشو کولی مونږ به د هغې د وینې انشاءالله تعالی دا به د امن په صورت کې چې هغه امن راشي نو د هغې وینې ته به مونږ وفادار شو دغسې دا نوې حلقه بندۍ چې شوي دي زه په دې حیران یم تیل ظلمه چې الیکشن کېده د الیکشن نه 2 میاشتې مخکې حلقه بندۍ وشوې دې ځل هم دا 2-3 میاشتې دي او حلقه بندۍ اوس وشوې کومې نوې علاقې چې راشي نو دا امیدوارانو دپاره هغه مشکل یې هلته د هغوی غم خادم نه هغوی سره جان پہچان هم نه نو دا پکار دا دی چې مخکې نه یو کال مخکې شوي وې نو هر یو سړی هر یو امیدوار به هر ځای ته ځان رساو خو بهرحال هر څه چې دي مونږ به ځان رساو ستاسو په وساطت سره ستاسو په هغې سره انشاءالله تعالی چې هر ځای ته مونږ ځان رساو مونږ دا کم چې مهنګایي هغه د دې خلاف هر قسم ما ته پته زمونږ ملګرو دلته هم جلوسونه اوښکي دي کو د بجلی خلاف و کو د مهنګۍ خلاف و دا دلته یو زمونږ پکې کوشش خپل کړی دی دا نوی فیډر د ډکي په هغې کې اوس 2 محکمې یو بل سره هغه دی یو وایي چې ما له پیسې راکړه چې دا ونې کټ شي یو بل وایي چې زما سره پیسې نشته د دې څه حل پکار دی فوري طور باندې حل پکار دی چې د خلکو ته دا بجلی می سہولت ملو شي یو طرف ته ګران را بجلی او بل طرف ته بجلی نشته نو دې دپاره کوشش پکار دی